بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصا د هغه رونو د پاره چې کما زنانه دي یا نارینه دي او هغه مریضان دي، بیماران دي او د مرض د علاج هغه پته نه لګي چې را د څه بیماری ده. ډاکټران ورته هم وایي چې را تا کې څه بیماری نشته ده. په لیبارټرو کې هم ټیسټونه صفا راځي. د هغې دپاره نن زه یو مجربه او ډیره یو عجیبه نسخه پیش کومه. د هغې دپاره یو وظیفه پیش کومه. د هغه رونو په خدمت کې درخواست دی چې هغه مریضان دي او د مرض پته نه لګي، هغه د دا نسخه او دا وظیفه یاد کی ان شاء الله چې شروع کی په هفته کې به ان شاء الله اگر کدا کینسر ولی نه او کدا هر قسم بیماری الله تعالی به په هفته کې هغه ان شاء الله ټیک کوي، خو چې په توجه سره او په دهان سره دا دم او دا وظیفه په ځان باندې وای. وظیفه دا ده چې اول کې یولس پیری درود شریف، هر یو درود شریف هغه چې تعالی درځي هغه درود شریف کوي. یولس پیری درود شریف، بیا په دویم نمبر باندې و پیری سوره فاتحه، سورة الفاتحه الحمد چې موږ وتوایو دا و پیری، بیا و پیری اغا آیت الکرسی، او بیا درې پیری چې کم دینو قل اعوذ برب الفلق دا صورت، او بیا درې پیری قل اعوذ برب الناس دا صورت، او بیا په اخیره کې یولس پیری اغا درود شریف. دا وظیفه او دا دم دا د سحر او ماخام منځ نه پس هغه وای او په اوبو باندې د شوبکۍ او هغه وبدیس کی. زه په ګارانټۍ سره دا وایم چې ان شاء الله تعالی چې د چا څه قسم بیماری د هرې بیماری د پاره دا علاج دی او دا دم دی. ان شاء الله د دې سبا الله تعالی ستاسو هغه بیماری خې کی چې د کوم بیمارو علاج هغه نه د ډاکټرانو سشته او نه په هسپتالونو کې د هغې علاج شته دی. دا وظیفه دا یو د خیر د پاره ستاسو د فائدې د پاره ما تاسو له درکړه، تاسو ټولو ته د دې اجازت دی. ان شاء الله د چا فائدہ وشي نو واپس هغه ما ته خامخا ووایي او دا ویډیو دا پیغام دا د ټولو مسلمانانو سره شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورسی او د چا ښېګړه وشي نو په دې کې به ستاسو پوره ان شاء الله حصه وي. الله تعالی دې ټولو بیمارانو ټولو مریضانو له شفای کامله عاجله ورکي. کم ملګري چې هغه تکلیف کوي او هغه زمونږه کلینیک ته راځي، واړی ته راځي، نو مولانا دواخانه په واړی کې د سلیم هوټل سره خواته بالکل متصل بینک الحبیب هغې ته مخامخ په دغه مارکیټ کې مولانا دواخانه په نوم باندې زمونږه هغه کلینیک ته دواخانه ده. هغې هلته هم تشریف راوړی شي. په سندل کې هم زمونږه دواخانه ده مولانا دواخانه، هلته هم تشریف راوړی شي. خو اوقات کار دا یاد ساتئ، بعضې ملګري هغه د لرې نه هغه راشي تکلیف وکړي او بیا په هغه ورځ باندې زما چوټي نو هغې تکلیف باندې بیا مونږ خفه هم یو، خو هغه مونږ بل ځای مصروفه یو، خپله اداره کې یو، خپله دې سندل کلینیک کې یو، یا دلته راشي مونږ هلته یو واړی کې یو. نو دا ترتیب تاسو یاد وساتئ چې کله هم تاسو راځئ نو د جمعې، هفتې او اتوار او پیر په ورځ باندې دا څلور ورځې چې دي نو دا د مولانا دواخانه واړی کلینیک کې مزه. خو دا یاد ساتئ چې تاسو کله راځئ نو د ماسپښین نه پس زه د واړی په کلینیک کې یم، د اتوار په ورځ ټوله ورځ په واړی کې یم، او په نورو ورځو باندې د منګل او بود او جمعرات په دې درې ورځو باندې زه په سندل کې مولانا دواخانه په دې خپل کلینیک کې په سندل کې یم. نو دا ورځ یاد ساتئ. دا ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. الله م خاد او آباد او خوشحاله ساته. الله دې ټولو مریضانو له شفای کامله عاجله ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.